او ما به سمه خبره کړې څوک به مې یاد کړی نه هلته به بل ملا پکې ما سره مخامخ ودرئ او د هغه په مخ به چرخی راکاږي او وایي به چې پلانکي د پلانکي اپریشن کوي زما څه کار زه د ټولو علماو قدر کوم زما د ایمان دی چې هر عالم چې په ناظره ښیي په جومات کې په خدای چې دا زما ځایم چې ښکل مې کړی چې نن دا ټیک ټاک مصیبت یو غم دی بس ټچ موبایل خو ما سره شته ټچ موبایل خو د علماو سره شته خو په ټچ موبایل صحیح کار ولې نه کوي مثبت کار پې ولې نه کوي په خدای چې صحیح کار پې ډېر کېږي داسې کتابونه د دنیا په ګوټ کې چې هغه په پاکستان کې څوک پېژني نه د دې موبایل په ذریعه زه راته اوس خولی شم ما ډاونلوډ کړي دي او زه ته فایده لري داسې کتابونه چې هغه د لندن په کتابخانو کې هم نشته او چې ته په مصر کې مخطوطه د خط لیکلی شوی یو کتاب د عقایدو سره تعلق دی پرون ماله مخې له راغی او مې ځان ته ډاونلوډ چې هغه لا پرست هم نه دی راغلی یو لوی عالم د ابوالحسن اشعري شاګرد هغه لیکلی دی لا پرست هم نه دی راغلی مخطوط د مصر په اسکندریه کتابخانه کې او چاته فوټو اخیستې او په نیټ یې ورکړی دا فایده دی والی د دین دفاع پې وکړه چې کم باطل خلک دین پورې ټوقې کوي د هغې مقابله پې وکړه دین پې خلکو ته ورسوه قرآن پې خلکو ته ورسوه سنت پې خلکو ته ورسوه د علماو د تقاریرو نه صحیح کلیپونه والو خلکو ته ورسوه نیمګړی کلیپ نه بعضې ته نیمګړی والي فساد شو جوړ خپل تجارت پې مخکې وکړه خپل د دنیا کار پې مخکې وکړه د خپل دکان اشتهار پې مخکې وکړه د خپل تجارت پې وکړه نو نن سبا ټیک ټاک څه چې دی بربنډې ښځې پکې خلک یو داسې تبی شروع به دی ټیک ټاک جینکۍ بربنډې کړې هلکانې بربنډ کړل هلکان او جینکۍ یو بل سره دوستانې او یو بل سره د دې په برکت باندې تعلقات جوړ کړل ډېرې جینکۍ د دې ټیک ټاک په وجه خپلو خاوندانو طلاقې کړه دنیا تباه کړه دی او ډېر خلک نن ګیره به یې خریلي بعضې ګیره به یې خریلي او هغه د ځان نه د اسلام او د دین ټیکهدار جوړ کړی دی ابه مولا پسې لګیایي دا خو زمونږ د خولې نه کله کله د ټوکې خبره مو دي هر عالم د خولې د ټوکې خبره ودي د ګپ خبره مونږ کوو مونږ به یې بشیر جان هم یادو امین هم پکې یادو کله ګپ لګو پکې ټوکه پکې وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صحابو سره کله کله خوش طبیعتي کړې ده خو ټیک ته د هغه به لږه محدود و مونږ نه لږه تیزي وشي هغه ټوکه به راوالي زما یا د بل ملا او په ټیک ټاک کې دا خبره ده کړې هغه پسې به ولګي بعضې وخت انسان د خطا شي یا یو مرجوح قول ووایي یا یو ضعیفه خبره وکړي یا یو خوب هغه لیدلي هغه خوب ذکر کړي صاحب په ټیک ټاک ورپسې لګیا دی بعضې خلک خپل ځان مشورول غواړي نو جومات کې غول مه کوه په دې ځان مه مشوروه بیت الله کې غول مه کوه په دې ځان مه مشوروه او بعضې خلک د دې ټیک ټاک او د یوټیوب په ذره پیسې ګټل غواړي نو ظالمه د مولا په بدعت یې پیسې ګټي عالم په خلکو کې سپک او د عالم بېعزتي وکړي ولې چې عالم دې بېعزته که رښتیا ووایي چې ما څوک بېعزته کړي او په ما کې څوک عیبونه راوباسي تاسو بیا د ما خبره نه اورئ چې دا څه بېکاره مولا دی نو نقصان چا ته ورسېده زه پې پیسې نه الم نقصان دین ته ورسېده چې یو عالم ته د خلکو په نظر کې سپک کې او یو عالم د خلکو په نظر کې وغورځئ نو خلک به دغه مولا خبره نه اوري نو نقصان چاته شو مولا خو تا نه د دنیا خبره نه کوي دین خبره کوي نقصان د دین ته ورسي د دین ستنې غورځئ ګیره به یې خریلي اجلا غوندې شکل به اجلا او هم لګئ په ډبل میکونو او په ملایانو پسې به لګیئ هلکه ځان خو لاول ټیک که ګیره خو واجب دا خو پرېږده تا نه زه تپوس کوم سهار دې مونځ کړی دی او که دې نه دی کړی والله که دې کړي په کلبونو کې به جینکو سره لوبې کوې او بعضې سړي به پټکې هم په سر کړي 15 ګزه به د شیخ الاسلام ګیره هم پرېښي اب هم لګیئ مولا دا وایي مولا دا وایي خوارشي سود پسې ولګه دنیا په سود پرته ده کلام قطعي دي خوارشي خلک جنکۍ لکان بربند شو په کلبونو کې دا ذکر که چې خلک جنکۍ بچکا لکان بچکا کشرکول بچکا ظالمه ورشه په یونیورسټو په کالجونو کې د هلکانو د جنکو هغه بد حال شروع دی چې دې راته ویلی نشم په هسټلو کې ظالمه دا راوباسه خلکو ته خلک پوه که چې د خلکو هلکانو جنکۍ بچ شي
راشه وګوره خلک په دوکانونو کې او په تجارتونو کې 2 نمبر څیزونه خرڅوي ورشه سوچه پی ماله پیدا کا سوچه مساله ماله پیدا کا سوچه چه وی به خو ډېره کمه دا خلکو ته راوباسه دا چې کم پوره حرام دي ښځو سره ظلمونه کېږي بېځایه طلاقونو کې دا خبرې په ټیک ټاک وراوباسه د ښځو حقوق د ماشومانو حقوق ورشه مور او پلار نه هلکانو سپي جوړ کړي دي دا خبرې وکړه په ټیک ټاک نو چې کم په معاشره کې ګندګۍ دي او په معاشره کې کم ډنډونه دي او کم خراب څیزونه دي او د هغې روکتام پکار دی دا خبرې څوک نه کوي ولې په هغې دته شهرت نه میلاویږي په هغې ورته په ټیک ټاک پیسې نه میلاویږي نو ای ظالمه د قیامت په ورځ برې دا علما د ګریوان نه نیسي که تا پټکې ولې نه په سر کړې که تا 15 شپېته ګزګیره ولې نه پرېښې ته په ټیک ټاک ناست یو زه حق وایم او د مولا په دا حق دی دین شرمې د علماو بېعزتي کې په ټیک ټاک د پیسو د ګټلو دپاره دا به نه کوئ موبایل به ښه استعمالوئ غلط به قطعا موبایل نه استعمالوئ غلط هم استعمال کو زما په خدای قسم دا موبایل دا جبه دا سترګې دا غوږونه د قیامت په ورځ د خدای په دربار کې ګوی به در سره کوي او دا علما دا بېکسه علما چې دا ټولو لګیا دي د اصلاح د خلکو دپاره او د مدرسو دپاره دا به د خدای په دربار کې تا د ګریوان نه راکاږي او په دې ځمکه به دې راکاږي او خدای ته به دې پیش کوو چې ما خو الله ستا خبره کوله ما خو د دین خبره کوله ده زه شرمولم او ده زه بدنامولم په ما په ټیک ټاک لګېدلی ښه خلک هم پکې شته په ټیک ټاکونو کې ښې خبرې هم خورئ ښه کلیپونه هم خورئ او بعد پکې لا بل چلو کې ما به یو خبره کړي په نیمه کې به یې ووایي قرآن شریف کې الله فرمایي لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا مونځ ته مه نږدې کېږئ په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې ځکه چې سړی نشې ګړې وړې وي نو دا یو ټکي ته راولي چې الله خو په قرآن کې چې مونځ ته مه نږدې کېږئ لا تقربوا الصلاة هغه سکارا پرېږدي نشې والا ټکي نیمه کې وواو دارنګې د یو ملا به نیمه کې خبره ووایي او په ټیک ټاک به یې وروغورځوي به سمه خبره کړي څوک به مې یاد کړي نی هلته به بل ملا پکې ما سره مخامخ ودرئ او د هغه په مخ به چرخی راکاږي او وایي به چې پلانکي د پلانکي اپریشن کوي هلکه زه ډاکټر یم که زه سرجن یم چې د خلکو اپریشن کوم زما څه کار زه د ټولو علماو قدر کوم زما د ایمان دی چې هر عالم چې په ناظره ښیي په جومات کې په خدای چې دام زما زه یم چې ښکل مې کړی چې ماشومانو ته ناظره ښیي ناظره دا هم لوی مقام لري چې تا ته امامتي درکوي صرف امام دی دا هم د لوی قدر خاوند دی چې کم تا ته مدرسه چلی د هغه په کور کې ستا خویندو لونو ته قرآن ښودلی کېږي په خدای چې دا هم د عزت خاوند دی زه د علماو بد نه ویم او نه د علماو پریشنونه کوم او نه علماو پسې خبرې کوم زما خو د ایمان دی چې کوم عالم د دین خدمت کوي دا زما د سر تاج دی تاج